رحیم. زه د خپل عوامو ته نن مخاطب یم. دوی ته زه یو میسج ورکول غواړم. څنګه چې د ملک حالات تاسو ولیدله، دلته ډېر زیات چې دی مهنګایي راغلې ده. یو ښه لیډر، یو سوچ والا لیډر چې خپل عوامو له سوچ کوي، نو هغه زموږ د مشرانو په شان دي. جناب آفتاب احمد خان شیرپو، سکندر حیات خان شیرپو. ملګرو تاسو وکتل د وړو چې دی د وړو د کوټې چې دی، نو ډېر زیات چې بحران زموږ په دې KPK کې. نو زموږ مشر جناب آفتاب احمد خان شیرپو دا عهد وکړو او دا خپل وس وکړو چې هغه وزیر اعظم ته ځان ورسوه. وزیر اعظم سره دا خبره وکړه چې یاره زموږ د صوبې لپاره کوټه، چونکې اوړه تاسو ولیده چې ډېر زیات ګران شوي وو، نو هغه وزیر اعظم چې دی د دوی خبره واورېده او تاسو ولیدل چې زموږ د صوبې ته چې دی د اوړو د غنمو د کوټه شروع شوه. همدا وجه وه چې تاسو وکتل هغې سره د اوړو د ریټ چې دی دا راکوش وه او دا عوام ومنله چې واقعي زموږ مشر چې کله ملاقات وکړو نو د هغې نه پس چې دی نو دا ریټونه هم کم شوه او اوس تقریبا هر سړي ته چې دی اوړه یو ډېر ښه ریټ باندې میلاویږي. نو موږ دا خپل کریډټ او دا هغه چې دا خامخا موږ د خپل مشرانو له ورکوو، چونکې هغه زموږ د عوامو دپاره، زموږ د عوامو یو اواز اوچتېږي، زموږ د دې عوامو دپاره مخکې چې دی جدوجهد کوي. نو موږ د خپل مشرانو چې ډېر زیات شکرګزار وو او انشاءالله موږ د خپل مشرانو له دا ډاډګیرنه ورکوو او موږ د عوامو ته وایو چې داسې مشرانو مټې جوړ شئ چې هغه ستاسو د بچي خیرخوا وي، ستاسو د بچي سوچ کوي. نو هغه صرف او صرف قومي وطن پارټي ده چې په دې علاقه کې د عوامو لپاره مخکې هم ډېر څه کړي دي او اوس هم کړي دي او په سخت نه سخت وخت کې چې د عوام اواز جوړ شوی دی. نو موږ به ضرور چې خپل مشرانو شکریه هم ادا کوو چې هغوی دونه چې وکړل چې زموږ ته دا کوټه شروع شوه او اوړه اوس موږ ته ډېر په ښه ریټ باندې میلاویږي. نو موږ د دې خپل مشرانو ډېر شکر ګزار وو په دې باندې.